سړی چې دا سوچو چې د مانو چې زما خالق الله دی زما مالک زما پروردګار رب العالمین دی بس دا د کمال نښه ده مونږ ته پته ده زمونږ په ایمان دی چې زمونږ خالق څوک دی مال جواب راکې الله د ټول شاو سره وایي الله زمونږ مالک څوک دی الله موږ له خپل شکل چارا کړی دی الله موږ له ایمان چارا کړی دی الله زمونږ بچی چارا کړی دی الله عزت چارا کړی دی الله هغه ملګری موازو کې ژوند او مرګ د چاراس کې دی الله چې دومره سوتا سره لږ مدد وکړي او 100 روپۍ درکړي رښتیا وایه ستا هغه سره مې نه کوي نو ما له خدای څه نه دي راکړي تا له خدای څه نه دي راکړي شکر دی خدای که موږ یې په سر وربولي لکه د خروس کو په شان ګرځولې موږ د خدای څه کولی شي یو سړی چې معذوره وي هغه څه د خدای څه کولی شي سپی ویلی شي چې خدای زه د سپی ولې پیدا کړم خیندل ویلی شي چې خدای زه د خیندل ولې پیدا کړم داسې حیوانات دي چې هغه په غولو او په ګندګۍ کې اوسېږي دا ویلی شي چې خدای دا دې زه ولې پیدا نو که موږ یې دغه د غولو چینګي پیدا کړل موږ به د خدای څه کړی نو ګوره خدای ښکل انسانان پیدا کړو په ښایسته شکل او بیا د مسلمان په کور کې ایمان خدای را نصیب کا او جنت غوندې بهترین د نعمتونو ډک ځای موږ له خدای پیدا کړی دی نو د دې الله سره به مینه کوو که به نه کوو وایه دنیا دقه دی نو هغه بیبي ذنیره ابوجهل ته وایي چې کیدی نه شي زما په زړه کې هم د الله مینه پرته ده او د بل چا نشته دی یو الله منم دا د جهاد کې چې دا خلک د سر نه تېري دا ولې تېري دا د ده په زړه کې د الله مینه چې د الله نه ځان قربانو ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله وی مال او دولت براکه او جنت په درکوم زه به خپل دیدار درکوم دی وی خدای سر دې لاړ مال دې لاړ شي خو چې تا ته رضا شي او ته خوشحاله شي سر او مال نه تېرېدل اسان کار دی جوړه کې مینه نه شي کولی د الله د رضا دپاره او د الله د کلمت الله دپاره نو ابوجهل به له غزار ورکړه نو غریبه بوډۍ وه که نه راپرې به وتله نو چې بوډۍ وه او راپرې به وتله نو بابه سیده زخمی به شوه نو دوپټې نه یا د کمیس نه به ټوکړه جدا کړه د پې وکړه بیا به یې وله څپېړه ورکړه شابه دا یو خدای دا دین اسلام دې پرېږده او زمونږ چې کوم زاړه خدایان وو هغه ومانه یو ډز به یې ورکړه هلته به یې سانټی وړی دی غریبه به بیا زخمي شوه نو بیا به یې ټوکړه کوشو کوله هغه مینه به یې پرې وتړله دشمن په کور کې دشمن خو د چا مدد نه کوي یو ځل یې وله لاته ورکړه او سانټی پرې واورېدی نو لاس یې مات شو اوس به څه کوي ډاکټر حکیم له پیسه بوتې او غریبه ځان له بوډۍ ده اوس به څه کوي نو هغه بیا یې دوپټې نه اوشلو او هغه مات لاس یې په خپله غریب یې وتړ نو یو ځل یې وله کوتک اوچت که او د سر دی یې وله راوباره نو چې سر دی یې راوبارو نو ولګېد سر نو د غریب سترګې لاړې ړنده شو او پیغور وله ابوجهل ورکړه ویې ده که نه شابه سترګې د رما ړندې کړې چې کوم یو خدای منې ورته ووایه چې درې جوړې کړي که نو دې غریب یې لاس تپه ورو ورو ټپ 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 کوټې ته ننوته ځکه سترګې ړندې دي او ټول وجود چور چور دی او زخمي د وینې ته بیږي ما ته لاس هم مات دی نو الله ته یې لاس اوچت وی یا الله ستا په مینه کې زما وجود زخمی شو و الله ته معینې نو ما تا ته ګورې لاس نه دې اوچت کړی چې یا الله زما مدد وکړه نه مې دې کړی بس چې الله خوشحاله زه خوشحاله دې ته مینه وایي ستا په مینه کې زما لاس مات شو ما ته ټوکړه ته وکړه خو ما الله تا ته فریاد نه دی کړی ستا په مینه کې په ما سانټی ووړی دی او ما الله تا ته فریاد نه دی کړی او نن ستا په مینه کې زه په سترګو ړنده شوم
اسیرونو یو انسان په دواړو سترګو ړوند دی او د دشمن په کور کې دا خوار وسکي دی به اودس ماتي سره سکي او ښځه دا سړی نه دی دا به څوک بودي ټټیلا د کور خو د دشمن دی دشمن لا خو ځای نه شي جارو کولی وینده د دا خو ډوډۍ هم نه شي پخولی خشاک هم نه شي راوړی دا خو جامې هم نه شي اندرې لوښي هم نه شي اندرې په سترګو ړنده شوه او کور د ابوجهل غوندې دشمن دی دا خواره به څه کوي غسلخانې ته موتیال او دسماتې له به څه کوي نو الله تا ته مې لاس اوچت که پروردګار بوډۍ په کور کې ده نخرې په مو شو خو الله ستا په مینه کې مو تا ته ما لاس نه دی پورته کړی نن مې درته الله لاس پورته کړ په دې وجه نه چې ړنده شومه په دې نه په دې وجه چې ستا پیغور یې راکړې چې خدای ته دې وایه چې سترګې دله جوړې کړي نو الله ستا پیغور نه شي مکمل او دوه کاله به کې الله یا به دا سترګې راله روغې دا پیغور ختم شي او یا ما نسا واله چې دا ستا د نوم پیغور نه وړم په سترګو په والو مې کار نشته خو ستا د نوم پیغور راکوي چې هغه یو خدای ته دې اوس ووایه چې سترګې دله جوړې کړي که نه نو یا مې مړه کړه چې دا پیغور نه وړم یا سترګې راله جوړې کړه نو لاس یې راله ښکته کړې نو چې خدای پاک وله سترګې واپس جوړې کړو سبحان الله الله خو غیرتي دی رسول الله مبارک فرمایي وی انا اغیرکم استاسو کی غیرتی زیم والله اغیر منی وی اللہ زمان زیاد غیرتی دی غیرتی سڑے پا دنیا کے رچا خیگل بدن نپری دی نمون خو خدای سره خیګړه نشو کولی مونږ خو صرف د الله عبادت او تابعداري کوو الله به زمونږ دا چې مونږ د الله تابعداري کوو دا به بدل خدای نه پرېږدي دا به دنیا کې هم راکوي آخرت کې به هم راکوي ټول وایي انشاءالله مونږ یې مخکې راکړي شو که نه چې بار راووته نه ابوجهل هماغه پیغور ورکړ وایي څنګه وایه که نه وایه خدای ته چې سترګې دله جوړې کړي که نه ستا سین یو خدای دی ځکه هغې خو به یو بیمارۍ د یو بت نه غوښتله بل نه بل نه بل نه بل نه بل نه نو دی ما خدای ته وویل هله یې جوړې کړې سترګې ښه دا څو ګوتې دي وي دا دوه دا څو دي دا درې دا ته خبیث ابوجهل یې ته مینه وایي مینه دې ته وایي زما محبت دې ته الله سره مینه وکړو د الله نوم سره مینه وکړو د الله صفتونو سره مینه وکړو او دا به مو ایمان او یقیني چې تکلیف راوستونکی هم الله دی او لرې کوونکی هم الله دی چې خدای تکلیف راولي والله که څوک یې د نه لري اسپتال کې به پروت دی ډاکټران به د 11-12 تاویږي د ډاکټرانو مشر پروفیسر وی او دی به پروت دی په کټ کې او خلک به د تاویږي او چا سره به علاج نه لوی بادشاه وی د امریکې او د برطانیې او چې د سعودي عرب په سرو زرو کې به لوی شوي وي او ډاکټران به ترې ګیر چاپېره تاویږي خو چې کم ټیم والا خدای په دنیا کې اخري مقرر کړی دی والله که یو سیکنډ دی به له څوک زیات کړي جون د عمر چا سره الله څوک سره الله تکلیف راوستونکی څوک الله لرکونکی څوک الله ویمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو چې الله ته ضرر ورسوي قسم په خدای که بل څوک یې نه لري وان یردک بخیر فلا راد لفضله او که الله درته خیر رسول خو غواړي قسم دی که څوک رکاوټ جوړ شي داسې خلک هم لیدلي چې دا خبره وجود یې چورچوري او خدای پاک یې بچ کړي او داسې هم لیدلي دي چې په یو ګولۍ ولګي او ساعت یې رانه شي داسې هم لیدلي دي چې بیمار د زړه پروت دی او جوړ شوی دی او داسې هم لیدلي چې روغ رمټ په لار روان دی په ځمکه پروت دی او ساعت یې ورته دا کائنات او نظام ټول د رب العالمین په لاس کې دی نو زموږ شکر دی زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې شکر دی چې زما دا تندی او دا مخ چې کوم ذات پیدا کړي دي هغې ته په خاورو په سجده لګي بل چا ته په سجده نه لګي انشاءالله پیدا کړی دی خدای ما عبادت دی د بل چا کوم زما مخ پیدا کړی خدای دی او بل چا ته په خاورو لګي
تندې مې پیدا کړې خدای دې کونډې او لاسونه خدای پیدا کړي دي او بل چاته بس پدا په ځمکه لګي نشي کېدی دا هغه ذات ته لګي چې کوم ذات دی خالق او مالک دی ان شاء الله خدای الله خوشاله دې دا الله د توحید او د وحدانیت صفات وایي چې موږ د الله او یو منو او خالق د خیر او د شر به الله منو او دا باقي چې څومره دي دا به د اسبابو په درجه کې منو چې ډاکټر به میلاد کوي خو جوړول مې نه شي د دې علاج نه پس شفا به په ادارو کې څوک اچوي ملا صاحب به مې دمۍ او دا دم مې جوړولی نه شي په دې دم کې به شفا څوک اچوي زه به په ټوپک ډس کوم په مرغۍ خو دا مړه کولی نه شم دا ګولۍ به دې مرغۍ ته څوک ور برابروي اسباب به استعماله اسباب حقیقي مؤثر نه دي نتیجه به په الله مراد نو دې خدای سره به موږ د زړه مینا کوو د زړه قسم په خدای هر څه الله سره الله خپله وایي ان من شیء الا عندنا خزائنه وایي دا چې خزانې خو ما سره رزق ما سره عزت ما سره ذلت ما سره الله وایي هر چې خزانې وما ننزل الا بقدر معلوم تو خپل خاص اندازه باندې قسم دې غټ غټ مالداران خلک دي غټ غټ مالداران خوراک یې ساګ او پیتي وي ډاکټر ته غوښه به نه خوري غوړ به نه خوري روژه به نه خوري پیروي به نه خوري کباب به نه خوري اوس څه کې په دا پیسو او غریب سړی وایي هېڅ درک به یې نه لري او ماسخوتن به د شپور نخپې راتاو کي او په ښه مضبوطه غوښې په کاسه کې به ښوروا کې به ورماته کي او په دواړو لاسونو به د کلاسو داسې وبېخي دا دې ده که نه د یو د خدای د ماشي مقابله مې ورد کړې ماشي په سپېمه کې نه اوس خلک پخوا به خلک پرې داسې نه ماشي ماشي اوس چې دا مخکې دا ماشي راووته لکه څه ورته وایي ډینګي وایرس ډینګي ماشي نو زه مچر نو ځکه نو چې هغې مقابله تر اوسه پورې چې علاج پیدا اوسه پورې علاج پیدا هغه خلک چې هغه به بربنډې په لاهور او په پنډه کې ګرځېدې د ډینګي د وجې نه هغوی بورقۍ په سر کړ لاسونو ته دستانې واچوي او جرابې واچوي چې ډینګي مې ونه خوري ټینګه شه خدای نه خو نه یادوي او کورونا بیا درپسې راغی دې نه دې سره څه کوي کورونا سره څه کوي څوک یې هغه نه ولګېده څوک یې هغه نه ولګېده دویم نمبر دی درېیم نمبر څلورم نمبر زما وروڼو لنډ علاج مختصر علاج موږ څه چلو که خفه کېږو به نه موږ ګناه وکړه الله موږ راونیولو موږ ګناه کړه موږ جوماتونه پرې نه ښودل د غیبت اړې جوړې کړې خفه کېږو به نه جوماتونو کې موږ کیمرې تاسو کړو سو فوټوانو تاسو نوره واسي تعلیم واسي دو واسم دو واسي کنو بس هغه حرمین را باندې خدای بند کړل د رسول الله مبارک مخې ته به خلکو تصویرونه ایستل پړپ 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 امان شو در باندې بیت الله کې به ملتزم ته ورته غاړه وتلې ملتزم هغه ځای دی چې د دعا د قبلېدو د هغې نه قیمتي ځای بل نشته نو یو لاس په ملتزم او بله کیمره کې کړپ دا نه پټو باسه هغه در باندې خدای بند کړل زمارونو الله سره مینه کوو نو هر څه الله سره دې راکوي به نو نمرود یو ماشې دلته ننوتی د سپېمه کې هغې او لا یو کتاب لیکلی دی ګوډ ماشې و تا ولې جوړ اکسرسایز دی کارټراساونډ یې به دا کوي زمانه کې پرېږده یې پته نه لګي چې ګوډ به اوسه مطلب دا دی موږ په چاره ترتیب نه کوو چې یو ناقص ماشې الله غواړي نو سړی دې نمرود غوندې بادشاه پرې راپدرېږي د الله به قدر کوو ښه هر څه الله سره دی غوښتنې به د الله نه کوو مینه به الله سره کوو حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځل په لاره روان نو یو سړي ګړی چیلی سره نه ابراهیم علیه السلام ګړی چیلی سره نو یو سړی روان و خشته هلک و ښکلی اواز او هلک په ښکلی اواز وایي سبحانه ذي الملک والملکوت
سبحان ذي العزة والعصمة والقدرة والكبرياء والجبروت. الله صفتنا كي مخبول ايوان. حضرت ابراهيم عليه السلام لغير خان ورکو. ابراهيم عليه السلام تی بچه یو ځل به بیا راتونه ډېر خوند راکړو. د الله دا نوم د خپل هېواد حکومت ډېره ماته راکړه. رښتیا چې چاډري کې ایمان یو دی بانګ ګوري ښکلې بانګ یې خوند ورکوي که نه ورکوي؟ یا ښکلې تلاوت یې خوند ورکوي؟ یا ښکلې نعت کې د حضور پاک صفت یې منزله خوند ورکوي؟ نه هغه هلک ورته بابا څه به راکړي؟ زه به راته ووایم خو څه به راکړي؟ وایي ته څه وایې دا نیمه ګړۍ چیرې خو سم مزدوري وایي دا نیمه مې غونډې درکړې خو ما ته د الله دا نوم په خشته آواز ووایه. نو بیا یې ورته په ښکلې آواز د هغې نه خشته وایي سبحان ذي الملک والملکوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة څنګه دی والکبریاء والجبروت. نو بیا ورته ابراهیم علیه السلام وایي برخوردار ډېر خوند یې راکړو. یو ځل بیا به ونه وې وی بابا بیا به څه راکړې هغه خو نه پېژنم. وی دا باقي ګړۍ تېلی هم ستا شوې. دې ته د الله د نوم نه قربانېدل وی. داسې خفه کېږو به نه. مفتي پاک کله وی الله اکبر الله اکبر د خدای نوم نو موږ هغې ته توجه ورکوو نه. دوکاندار دوکان سودا بندوي لکه په کار خو دا دی د الله نوم یې واخلې چې فورا د دوکان بند کړي. د الله نوم یې واخلې چې د فورا ښځې د چپ 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 هله الله نوم یې واخلې. نه 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 هلته الله نوم دلته په موبایل هله تو خبرې کې څنګه جوړې هسې که نه وخته د خدای نوم یې واخیست. چا سره خبرې کې دوست سره دوست قیمتي دی که الله قیمتي دی؟ یاد وساتئ زما ټولو ته زما ټول دوستان وروڼه یې چې کله باب ویلی شي تلاوت شروع شي د الله نوم دوکان بندوه که نه بندې ګاک ته به چپ باب شروع شي فورم خبرې باندې قدر وکړه احترام وکړه د الله د نوم خو نه دی کړی د الله د نوم زبیده د هارون الرشید ښځه وه دومره نیکه وه چې ده درته د هغې نیکي ویلې نه شم. حج له به په زرګونو خلک مفت بوتل مفت. او یو نهر یې راوستی مکې مکرمې ته نهر زبیده چې په هغې هغه وخت سره په لکونو درهم خرج کړي. ډېره نیکه بیبي وه. نو چې مړه شوه که نه نو چا خوب کړي د الله سره څو کړل وایي چې الله ته مخامخ شومه نو یارېدم چې خدایه څه به کوې. وی الله ما ته وایي چې زبیدې ډېر صدقې دې کړي دي ډېرې نیکۍ دې کړي دي. نهر زبیده نهر دې راوستی دی او تا په خلکو مفته جون هم کړي دي او په محل کې یې نوکران ساتلي او دا شرط و چې په محل شاهي کې څومره نوکران دي ټول به د قرآن حافظان دي. ډېرې نیکۍ دې کړي دي خو لیکن زبیدې دې کې ستا څه کمال دی؟ ما وایي زه غرقه شوې دا خو ته ما بعد له ښکلي شکل درکړ بادشاه مې در باندې مین کړ د هغه نکاح نه مې راوستی که تا له ما تور شکل درکړی وي که چې یو د شپونکي لور مې پیدا کړی وي که تا له ما لاسونه خپې مات د ګوټ درکړی وي شل نو ته به د بادشاه محل ته راغلی وي د هغه ښځه به جوړه شوې وي شهزاد کې نه نو بیا به تا څه کړي ته خو د مرګ که معلومات یې لکې نیکي واچوله. ویمه چې زه زبیدې غرقه شوې وی الله وایي چې په یو عمل دې بخم یو ځل یې بانګ شروع کړ بانګ نو ستا په سر لوپټه نه نو چې بانګي وې نو تا زر لوپټه په سر داسې کېښوده د الله نوم وایي او نوړی دې په خوله کې وه نو زر د هغه د خولې نه کاسې ته د کاسې نه دې نوړی خولې ته اوچته کړې وه د کاسې نه کاسې نه نو هغه نوړی دې واپس په کاسه کې کېښوده او لوپټه دې په سر برابر کړه. زما د نوم احترام دې کړی په دې دې بخم د جنت ده. سبحان الله. او احترام د الله ابراهیم علیه السلام هغه ته څه وایي دا هغه چې څوک کوي چې هغه کې د الله مینې وي دا باقي ګړۍ چې هم شته یو ځل وي نو چې بیا ورته ووایي ابراهیم علیه السلام بیا خوند ورکړ وی برخوردار یو ځل بیا ووایه وی باباجي هغه ګړۍ چې خو دې هم راکړې نور به زه راکړې وی دا شپونکې به دې شم دا به درې ورځ به وسر وما او ما ته د الله نوم په ښکلې شکل ووایه ښکلی آواز هغه هلک ورته وی باباجي مبارک دې شي شیرګړی چې ډېرې مبارک شه هر څه زه انسان نیم زه د هغه الله فرشته یم ما ته الله وایي چې ته ورشه او زما دا خلیل لږ چک کړه چې د ده په زړه کې زما مینه څومره پرته ده. چې ملک الموت وله راغی وایي ستا ټیم پوره د پیغمبر سره دا لږه سلا کوي د
ابراهيم عليه السلام ته وی الله ته به زما یو سوال جواب ونه رسې وی بالکل وی ورته پوښتنه وکړه هل رأيت خليلا یو داسې دوست به دې لیدلی وي دا داسې دوست چې هغه يموت خليله خپل دوست يميت وجني داسې دوست به دې لیدلی چې دوست وجني زما دوست دی الله نو ما ولې وجنې نو واپس ملک الموت راغی وی زما الله ته زما سوال جواب ورسو وی پوه داسې دی هل رأيت خليلا یو دوست لیدلی دی یحب موت خلیله چې د خپل دوست مرګ خوښ ګڼي بیا وی الله څه وی وی الله وی چې ابراهیم ته وایي چې هل رأيت خليلا یکره لقاء خلیله داسې دوست به لیدي چې دوست ملاقات ورته ښه نه ښکاري الموت يوصل الحبيب الى الحبيب مرق دوست سره ملاقات مرق سره ما سره ملاقات کی عجل شابه درس وګورځه چې الله سره ملاقات شي زما د خبرو په اساس شو زمون مینا په ټولو نه زیاته چا سره کوم الله او دیم نمبر بچا سره کوم مخلوق کې رسول الله مبارک دا قرآن چارا لے گئے جو ہے اللہ چا کلام دے اور نازل پچا دے اور رفاق مبارک نمون بدا اللہ دی کتاب سلمینا کرو انشاءاللہ سو دلیل کو کوئی شے کر محبت پکو محبت سے دے ادالی چی منگا قسم خرون راجو بنو ڈاب ادا محبت نرے ادا قرآن بیدتی دیو محبت دا دے چی دا منگا لطاق جوڑو او محبت دے رومال ہوتا چو دامنی نه دا مقصد دا نه دی مقصد دا چې د تلاوت وکړم مقصد دا چې د حفظ وکړم یا بچی حافظ کړم مقصد دا چې د کور کې ولولم مقصد دا چې د قرآن علم وکړم دا مقصد دی څومره ښکلې ده خوشحالۍ خبره ده ایران 50 بچو قرآن شریف زده کړی دی څومره د خوشحالۍ خبره او بیا زمونږ دا شهداد صاحب دی او دا دوی په خاندان او د دوی په کور کې دننه مدرسه ده الحمدلله شکر دلته بله مدرسه هلته دی په دې مدرسې دی دارالاحناف الحمدلله د تاسو به زمارونو ټول چې څومره یې نو هغه به خپل بچي مدرسو ته لېږې چې پکې قرآن زده کړي لېږې به که نه انشاءالله حفظ به پرې کوې انشاءالله او چې کوم ځای د قرآن شریف رسونه یې هغه د رسول الله او هغې کې شرکت کوې قرآن شریف زده کړې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او د هغه احادیث او د دیني علومو ته توجه ورکړې او یو بچي عالم کې که خیر انشاءالله او که نه د علماو سره مینه وکړې د حافظانو سره مینه وکړې او د دیني خلکو سره مینه وساتې الله به د دې اجر په دنیا کې هم درکړي او په آخرت کې به هم درکړي جنګ مو پوره دی نظر وزوري نو به زه په دې خبرو اکتفا وکړم او الله پاک دې ستاسو د دنیا او د آخرت خیر او برکت نصیب کړي الله یې زموږ په زړه کې د الله او د رسول مینه قایمه کړي ځای به نه ښه د سربدي د وړو او زموږ دلته کې د شهزاد صاحب دې یو خوراکي دعا وکړي چې خدای پاک یې د درس و تدریس برکات نصیب کړي او چې څوک هلکان وي کوم جینکۍ وي او د علم د دین د قرآن خدمت کوي نو خدای تعالی د هغې برکتونه په دواړه جهان نه ورکړي زه